بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو، دا وخت په شموزو کې د جمیل خان پر یاشګاه کې یو د عدم تشدد په فلسفې په حواله باندې نن دلته یو ډېر خوندور پروګرام وشو. ټول مشرانو پکې د عدم تشدد فلسفه چې ده هغه په دې لوز او په دې قول باندې چې موږ به په عدم تشدد باندې عمل کوو او په باچاخانه به روانېږو چې دا وطن پر امن شي، دا قام پر امن شي او دلته کې د امن یو فضا قائم شي. د دې سره سره سیاسي خبرې هم شوې. زموږ سره د عوامي نېشنل پارټۍ د ضلع سوات مشر جنرال سیکرټري شادوران خان او نور مشران موجود دي. د هغوی سره په دې حواله خبرې کوو. نن چې دا موږ کوم ځای کې موجود یو، دلته ډېره لویه غونډه وشوله او په هغه غونډه کې چې دی نو د باچا خان بابا په فلسفه باندې د عدم تشدد باندې خبره وشوله او ډېر پوهان ملګري پکې راغونډ شوي وو. په عدم تشدد باندې ټولو ملګرو ښې خبرې وکړلې. دا د هغه ستر بابا ورځ ده چې هغه همیشه د پښتنو خبره کوله او هغه غوښتل دا چې د پښتون قوم چې دی نو دا د په اتفاقي، دا د په اتحاد باندې او دا قوم چې دی دا د خوشحاله، دا د تعلیم یافتهی، د دې وجې نه هغه ازادې مدرسې کوله والې او د هغه په هغه وخت کې چې دی نو کوشش دا و چې د نن سل کاله مخکې چې پښتون قوم چې د بچی د تعلیم یافتهی او د په دنیا کې په هر ځای کې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې خدای دې په ښځې باندې او د ښه پوزیشن باندې د دغه دپاره د بابا هغه مبارزه هغه ډېره اوږده مبارزه ده. ځکه لنډې مبارزې چې هغه د جنګي، هغه د جدلي، هغه چې نو لنډې مبارزو کې تاسو وکتل چې ډېر لوی لوی جنګونه وشي خو د هغې څه فایده نه او اوږده مبارزه چې د هغې حل چې هغه اخر چې هغه مینه محبت هغه امني او انشاءالله نن د بابا هغه فلسفه په دې دنیا کې که تاسو وګورئ نو هر ځای دا خبره کیږي چې باچا خان بابا کومه خبره کوله اټیک خبره وه، هغه به دا خبره کوله چې دا قوم چې دی نو دا په تکلیف کې دی او دا قوم چې دی نو آزاد نه دی. لہذا هغه تاسو وکتو په خپله باندې نن په افغانستان کې د پند دی او هم دغه مبارزه چې دی نو دا به موږ مخ په وړاندې باندې بوځو د ایمل ولی خان په مشرۍ کې او انشاءالله ډېر زر ده چې دا پښتون قوم چې دی دې کې به خوشحالي راځي، دې کې به اتفاق راځي، دې کې به اتحاد راځي او دا مبارزه د بابا دغه د عدم تشدد فلسفه دا به موږ ټول ملګري چې دا مخ په وړاندې باندې بوځو. دې نه علاوه په ننني وخت کې که تاسو وګورئ نو داسې حکومت دی چې په هغې خبره باندې سړی پرې ښه نه ښکاري چې زه پرې خبره وکړم. ځکه موږ همیشه له دا ویلي چې دا حکومت چې دی نو دا الیکټډ نه دی، دا سلیکټډ حکومت دی او چې کله سلیکټډ خلک راشي د هغوی بیا هغه پوهه نه وي. نن چې دا موږ کوم دلته ولاړ یو په دې علاقه کې هم منسټر دی، هم د دې ځای دی، هغه وزیر هم دی، خو په دې علاقه کې هغسې کارونه کم چې د عوامي نېشنل پارټۍ په دور کې شوي دي نن په دې علاقه کې زه وګرځېدم یو داسې کار چې دی نو هغه زموږ په نظر نه راځي. زه به یو څو خبرې وکړم د باچا خان چې لکه اوس په دې نږدې وخت کې رامنځته شوې چې نن په اسمبلی په نېشنل اسمبلی قومي اسمبلی کې زموږ خواجه آصف او صدر رفیق د نن راځي او هغه د ولی خان او د باچا خان هغه فلسفه ستایي چې هغه واقعي درانه خلک او هغه رښتینی خلک دا نور چې دا فلسفه موږ ته ښوولې شوې زموږ کوم د پاکستان په دغه باندې تاریخ لیکلي دا ټول دروغ دي او هغوی په خپله دا دروغ کړل. اصلي وجه او مین مسله دا ده چې دا حکومت چې دی دا عوامي نه دی، دا د قوم نه راغلی نه دی، دا چا د بره نه مسلط کړی دی او نن قوم ولیدلو چې نن سهل روان دی. نن د ګرانۍ او د بېروزګارۍ د لاسه قوم خودکشو ته مجبوره شوی دی. نو د دې دپاره اوس یو د پښتنو خاص کر پښتنو لا صرف دا یوه لاره ده چې د عوامي نېشنل پارټۍ د چترۍ لاندې به راغونډېږي او د خپل جدوجهد به کوي او ځان به د ظالمانو نه خلاصوي. عدم تشدد چې دی نو نن سبا یو د دې معاشري او د دې قام یا د دې ملکونو د دې یو ضرورت دی چې که په دې فلسفه باندې دو عمل ونه کړي نو دا به د دنیا د ختمېدو او د تباهۍ سر به راځي. او دغه مثال د قامونو دپاره هم دی، د کورنو دپاره هم دی، د ورورولۍ دپاره هم دی. کرونه په منځ کې د عدم تشدد لاره اختیار کړي او ګخ کته کړي نو زما په خیال سره چې دا به د هغو د کامیابۍ او د کامرانۍ یو سبب او لاره به ګرځي. او که چېرې هغو هر سړي خپله خبره وکړه او د تشدد لارې اختیار کړه نو دغه به د ناکامۍ او د تباهۍ سبب ګرځي. نو نن چې وه د عوامي نېشنل پارټۍ په دغې پالیسۍ باندې په دغه باندې خلکو له یو تبلیغ دغه باندې
دعوت ورکوو چې دا پالیسي اختیارول غواړي او که دا د ملک په سطح او که دا د کورنو د کلیو په سطح. مونږه ما نن په خپل دغه کې وې د باچا خان نه چاته پوښ وکړو چې عدم تشدد نو هغه وې چې لا اکراه فی الدین په دین کې جبر نشته دی. بیا د پتمکې په حواله باندې هغه دا وې چې د نن 1400 کاله مخکې مونږ ته دا ښودلی شوي وو چې تشدد چې دی دا د یوې مسلې حل نه دی او د عدم تشدد چې دی په دې باندې به انشاءالله مونږ خپل مقصد ته خپل مراد ته رسو او هغه شانتې هغو ثابته هم کړه او هغه هم هغه په هغې فلسفه باندې روان و. عدم تشدد دا دی چې تو د یو ورور سره خپله اوږه ښکته کړې، که هغه یوه خبره داسې چې په تا باندې ګرانېږي چې تو هغه ته صبر وکړې، تو هغه ته ناکام وکړې. نو چې تا په وروری کې ناکام وکړو نو دا به بیا په عزیز ولی کې وشي، په عزیز ولی نه به کلي کې شي، د کلي نه په وطن کې شي. په دې طریقه باندې لکه د تشدد خو یو ډیر ناکاره شی دی او ډیر په لږ سادي کېږي، خو عدم تشدد چې دی نو د دې دپاره ډیر وخت لګي، ډیر ټایم لګي او دا ډیر یو ګران شی دی، بیا خاص کر په پښتني معاشره کې.